बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ डॉक्टर ताजवर खबर कोम परुन जी मूंगा यो वीडियो अपलोड करो नो यो खोर तपोस करो چې تاسو پوندې درد باره کې څه خبر اوکې نو ډېر ښه خبره ده چې تاسو دونه غور سره زمون خبر اوري او خدای دې کې چې د چا فائدہ وشي که تاسو شیر وکړي نور خلکو ته چې معلومات کیږي نو ډېر ښه خبره ده. نو پوندې درد چاوي چې د دې موږ ته معلومات راکې موږ پوندې درد والا مریضان ډېر نو ټولن چې کوم عام وجه ده هغه اکثر وزن وي ځکه چې تاسو زنګون لاندې چې کوم دا شاته غوښه ده دینا یو پلی جوړیږي او دا پلی چې کوم دی پوندې پورې اډوکې پورې تړلې شوی انسان وجود کې چې سونه هم دا پټې دي دا پټې آخر کې پلی جوړیږي او پټ دا چې کوم دی دوانه طرف بر او لاندې بیا اډوکو پورې تړلې شوی ځکه انسان اډوکې دا پټو د لاس خوځول شي. نو پوندې درد ځکه کیږي چې تاسو اکثر خلکو وزن زیاتی نو دا بیا دونه زور واخلي چې دا پوندې لاندې چې کوم دا پلی تړلې شوی اډوکې پورې ای کې سوی راشي هغه دومره درد کوي چې خلک سحر چې کله پاسي اول ځل پونده ځمکې باندې لګي نو آلموسټ لکه هغه وي چغه وهي. د دې یو بل وجه دا هم کیدای شي چې کله کله انسان چې کله 40 کال نه پس اوسټیوارترایټس عمر والا لږ ډېر ډوکو کې فرق راځي چې کم خطرناک شي عام طور باندې نه خو دې کې کله کله ډوکو کې لږ شانتي داسې نوک شانتي جوړ شي هغه بیا پوندې کې دکه ځای کې لږ سوی پیدا کوي ای کې اوچی چی هغه پوندې کې چې کم دغه لګېدلې تړلې شوي دا پلی چې کم تړلې شوي دې ځای کې بیا داسې فیل کېږي آلموسټ چې څنګه اور لګېدلې دی. یو بل وجه کله کله وټامین ډي که وجود کې کم وي ای سره هم کیدای شي. اول علاج دا دی چې تاسو یو خو پیزار ډیر زیات نن سبا دا چت پیزار راغلی دی چې کوم ته وی بیلرینا شوز چې کوم اډو پکې سپورټ سره وینا آلموسټ داسې چې تاسو خپل تر په ګرځل کا بالکل هغه نه پکې هیل وی نه دن نه شیپ وی نو داسې پیزار تاسو لنه دی ښه لږ شانته شاته او مخکې دومره فرق پکار دی چې شاته لږ شانته ربر هیل پکار دی معمولی شانته نیم انچ یا انچ دومره کافی دی. بل خبره دا ده چې تاسو وټامین ډي که ضرورت وي هغه استعمالولی شئ. یو ویب سایټ دی ورسس آرترایټس VERSUS ورسس آرترایټس دا مونږ انګلند کې پیشنټس ته ورکو دا د کې ډېر زیات ښه معلومات دي د هر قسم جوړونو تکلیف لپاره د دې داروګانو لپاره ورزش لپاره لیفلیټس دي PDF ډاکومنټس دي تاسو هغه کته شي آنلاین هم کته شي ځان له تاسو وباسل شي پرنٹ هم کول شي. نو د کې خاص قسم ورزشونه ورکړي دي شروع کې بهشک که تاسو درد ګولې خورئ که مالش کوئ که تاسو دا پوندې باندې لږ شانتې که پټې تړوئ خو ورزش ضرور وکړئ یو خو دې سره ښه شي بیا ورسره وټامین ډي کله کله ورکو او که دې سره هم ښه نه شي نو بیا آخري علاج چې کوم دی انجکشن دی د دونه د یارې خبره نه ده ای سره لږ سوی ښه شي او انسان بیا روان شي خو ظاهري خبره ده چونکې وزن د لاسه دی نو ټولو نه ضروري خبره دا هم دی چې تاسو خپل خوراک صحیح کوئ خو وزن لږ شانتې کم کې غوړي او خواږه او دا سیزونه کم او که یو وخت ترکاري روټۍ او یو وخت ترکاري روټۍ په ځای لږ شانتې فروټ یا سلاد یا داسې سیزونه خورئ نو ډېر به ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر تاجور اسسٹنٹ پروفیسر رومیٹولوجی آپ سے بات کر رہی ہوں. ایک کویشچن آیا تھا کل ہم نے دیکھا فیس بک پہ کسی نے کہا کہ ایڑی کے درد کے بارے میں آپ بات کریں تو اس کے بارے میں کافی سادے الفاظ میں بات یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کی ایڑی میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب صبح سو کے اٹھتے ہیں اس وقت ایڑی جب پہلی دفعہ زمین پہ لگتی ہے تو آلموسٹ چیخ نکل جاتی ہے. اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں سمپلی سب سے عام جو ہم ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں جو ہمارے پیشنٹس آتے ہیں تو اس میں وزن کی زیادتی ہے سب سے عام وجہ. کیونکہ آپ اگر جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے جو پنڈی کے جو گوشت ہے مطلب گھٹنے کے نیچے جو آپ کا گوشت ہے تو وہ آپ کا پٹھا یا وہ والا جو آپ کا مسل ہے وہ سب سے زیادہ نیچے ہے وہ سب سے زیادہ زور آپ کے سارے جسم کا وزن اس کے اوپر آتا ہے. آپ کا جو یہ مسل ہے نیچے والا گھٹنے کے پیچھے کر کے اس سے ایک ربن جیسی چیز بنتی ہے جس کو انگریزی میں ہم ٹینڈن کہتے ہیں. یہ ٹینڈن پاؤں کے نیچے جا کے چپکتا ہے کیونکہ آپ کے جتنے بھی جسم میں پٹھے ہوتے ہیں یہ اوپر اور نیچے دونوں طرف ہڈی کے اوپر جا کے اس طرح سمجھیں گے جس طرح ٹچ بٹن اٹیچ ہوتا ہے اسی طرح ہڈی کے اوپر یہ چپکا ہوتا ہے. تو سب سے نیچے جب یہ آپ کی ایڑی کے نیچے اٹیچمنٹ ہوتی ہے آخری پٹھے کی تو اس میں زور کھانے کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی پیدا ہو سکتی ہے یا سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر درد پیدا کرتی ہے.
बाज़ औक़ात 40 साल की उम्र के बाद इंसान की हड्डियों में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिलेटेड फ़र्क थोड़ा बहुत आता है। उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हड्डी में थोड़ा सा एक चुभन जैसी या एक नोक जैसी निकल आए, और वो फिर उसी जो रिबन अटैचमेंट है, टेंडन जो है आपका एक्किलीज़ टेंडन, उसको जाके जब वो एक तरह से उसमें वो चुभता है तो वो फिर उस जगह पे सोजिश पैदा करता है। सबसे पहले तो इसके इलाज ये है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लैट जूते ना पहनें, जो बिल्कुल ही कोई हील होती ही नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि ऊंची हील पहने, लेकिन थोड़ी बहुत रबर सोल अगर हो और पाँव के आगे और पिछले में थोड़ा सा इतना फ़र्क हो, एक आधे इंच का कम से कम फ़र्क होना चाहिए। जूता अगर बंद हो तो थोड़ा सा बेहतर है, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए, ताकि उनका पाँव फिसले ना और वो गिरे ना। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो एक हील जेल पैड होता है, जो एक तकिया सा होता है जिस तरह, जिसके अंदर जेल भरा होता है, वो आप अपने एड़ी के नीचे रख सकते हैं। थोड़ी सी दिनों के लिए दर्द की गोली खा सकते हैं। और वर्जिश एक ख़ास किस्म की होती है। इंग्लैंड में हम लोग एक वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स के लिए, जिसको कहते हैं वर्सस आर्थराइटिस। तो अगर आप वर्सस आर्थराइटिस VERSUS खोल लें, उसमें प्लांटर फैशियाइटिस, या आप अगर फुट पेन भी देख लें तो आपको उसमें एक्सरसाइजेस का ख़ास तरतीब दिखाएंगे। तो दर्द की गोली खा के या मालिश करके या इवन एड़ी के ऊपर पट्टी बांध के आप वो वर्जिश करें तो उससे भी फ़ायदा होगा। विटामिन D खाने से भी फ़ायदा हो सकता है। और अगर बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो तो फिर हम कभी कभार इसमें टीका भी लगा देते हैं।